بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږ دریم درس دی. په دې درس کې به مونږ د مضارع مجهول قانون وایو، یعنی مونږ به د مضارع معلوم نه مضارع مجهول څنګه جوړو. نو د هغې اسانه طریقه دا ده چې کله مونږ د مضارع معلوم نه مضارع مجهول جوړو، نو مونږ به په مضارع معلوم کې دو تبدیلی کوو. مونږ به په مضارع معلوم کې دو قسمه تبدیلی کوو. یو د مضارع معلوم د اخرنی حرف نه مخکې چې کوم حرف دی که په هغې باندې فتحه نه وه نو مونږ به هغې له فتحه ورکو. دا یو عمل شو. دویم عمل به مونږ دا کوو کوم چې د مضارع علامات دي او هغه څلور دي: حمزه، تا، یا، نون او تدې مجموعه حروف اتین ده. نو که په دغې څلورو حروفو باندې یعنی د علامات مضارع باندې د مخکې نه ضمه نه وه نو مونږ به دغې علامت د مضارع له ضمه ورکو. نو مونږ سره به د مضارع معلوم نه مضارع مجهول جوړ شي. نو زمونږ د قانون حاصل او خلاصه دا راوتله چې کله مونږ د مضارع معلوم نه مضارع مجهول جوړو نو د مضارع معلوم د اخرنی حرف نه مخکې حرف له به مونږ فتحه ورکو او کم د علامت د مضارع دی نو هغې له به مونږ ضمه ورکو که د مخکې نه پې ضمه موجود نه وه نو مونږ سره به د مضارع معلوم نه مضارع مجهول جوړ شي. نو تدیم یو څو مثالونه مونږ ذکر کوو. لومبی مثال مونږ د یضربونه مضارع مجهول جوړو. نو ټولو نه لومبی کار د اخرني نه مخکې حرف له به مونږ فتحه ورکو او علامت د مضارع چې په دې صیغه کې هغه یا ده نو دې یا له به په دې باندې فتحه ده دا به مونږ په ضمې سره بدل کو او نور حروف دا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو نو مونږ سره به د مضارع معلوم نه مضارع مجهول جوړ شي. نو د یضربونه مضارع مجهول یضربو ده. دویم مثال مونږ ذکر کوو. د یفتحونه مونږ مضارع مجهول جوړو. نو په دې کې علامت د مضارع باندې فتحه ده نو دغه فتحه دا به مونږ په ضمې سره بدل کو او د آخرني نه مخکې حرف باندې د مخکې نه فتحه موجود ده لہذا د فتحې ورکولو ضرورت نشته او باقي حروف دا به مونږ په خپل حالت باندې پرېږدو. نو د یفتحونه مونږ سره جوړ شو یفتحو. مونږ یو بل مثال ذکر کوو. د یکرمونه مونږ مضارع مجهول جوړو. نو دلته که تاسو وګورئ یکرمو دا مضارع معلوم ده او په دې باندې علامت د مضارع باندې د مخکې نه ضمه موجود ده لہذا د ضمې ورکولو ضرورت نشته. البته د آخر نه په مخکې حرف باندې چې هغه را ده په هغې باندې کسره ده نو ته دغې را د کسره دا به مونږ په فتحې سره بدل کو نو مونږ سره به د یکرمونه یکرمو جوړ شي. نو دا د مضارع معلوم نه د مضارع مجهول جوړولو طریقه ده. او بل د دې قانون نه مونږ ته دا خبره معلومه شوه چې مونږ به مضارع معلوم او مضارع مجهول په هغې کې به فرق څنګه کوو. نو په هغې کې آسان فرق دا دی چې په مضارع مجهول کې دو څیزونه وي. یو دا چې علامت د مضارع په هغې کې مضموم وي او د آخر نه په مخکې حرف باندې فتحه وي. د دې دواړو علامتونو په یو وخت کې موجود کېدل ضروری دي. که په دې دوو علامتونو کې یو علامت و او بل پکې نه و نو دا به مضارع مجهول نه بلکې مضارع معلوم وي. لکه فیفتحو کې د آخر نه مخکې خو مفتوح دی لیکن د علامت د مضارع هغه مفتوح نه دی هغه مضموم نه دی لہذا دا مضارع معلوم ده. او په یکرمو کې اگر چې د علامت د مضارع هغه مضموم دی لیکن د آخر نه مخکې حرف هغه مفتوح نه دی بلکې مکسور دی نو دې وجه نه دا مضارع معلوم ده. نو د مضارع مجهول د پیژندلو اسانه طریقه دا شوه چې مونږ به د هغې لومبي حرف ته ګورو او د آخر نه مخکې حرف ته به ګورو. نو که چرې د هغې په علامت د مضارع باندې ضمه وه
او د اخر نه مخکې فتحه وه نو دا مضارع مجهول ده، ورنه دا مضارع معلوم ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.